فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو نه پس په وړومبي ځل باندې په خیبر ضلع تحصیل باړه په لرې پرتو او پاسمانده سیمو کې د پبلک هیلث له اړخه د شمسي ټویلونه وویستل شول. د دې نه مخکې د دغه قبیلو او د سیمو خلک د اوبو د سختو ستونزو سره مخ وو. مو نوم یور محمد د خکلي غوډیزه باندې مشهور دی. اوبه ډېره غټه ستونزه وه چې باران به وشو نو موږ یو خو به نیر ووختو چې نیر به روغلو ما به دمره خړ وم چې موږ له اوبو ډېره غټه ستونزه وه. د دا نه خو چې د اوس کوم یې سکوي دا نه خو زرو نه میره خلکو له میلوي مو انور زیب نومالو و شلوبار کومه چې کوم نه دا کوز دلته دغه ځای له پوردلاباد دی کنه نو دا ځای کې چې کوم دی مو دغه ځای اوسیدونکي یو ته دا پیره په مو باندې چې کوم دی دلته سختې تیره شوې دي و ډېر خلکو به په مو پیره چې کوم دی دغه افسوس کولو چې دلته تاسو څنګه اوسېږو. په قبیله ملک دین خیل، اکا خیل، شلوبر او په نورو ډېرو قبیلو کې دا د شمسي ټویلونه ډېر کامیاب دي. مخکې د اوبو ډېر تکلیف و دلته کې لرې لرې نه چې کوم د زنانو په سر اوبه وړلې. بیا موږ حکومت پاکستان له یو درخواست جمع کړو ایم این ای دفتر کې بوډا کې نو هغو پې عمل وکړلو نو موږ له سولرایزیشن وکړلو نو موږ د حکومت ډېره شکریه ادا په ګذشته 15 کاله کې په دغه کې هېڅ د ترقیاتي سکیمونه نه دي شوي. په هغه کې موږ د واټر سپلای سکیم شروع کړل او په مختلفو ایریو کې هم کړي دي. په دا کې کمرخیل هم شامل دي او کمرخیل هغه علاقادو چې غرایزه علاقادو ولته په سرونو خل اوبه راوړي او هغو دپاره موږ ولته سولر ټویل منظور کړو چې دا خلکو له سهولتونه میلاو شي. څرګنده دي وي چې د محکمه پبلک هیلث له اړخه د دغه شمسي ټویلونو نه په زرګونو خلکو ته فایده رسېدلې او د دوی وسره د څښلو د اوبو ستونزې ختمې شوي.